شاعر وی یارانه د بونیري اسانه نه ده په هر سپرلی به د پیر بابا ته غواړي. زاهد او امجد رابطه وکړئ موږ پیر بابا درځو. ما ورته ټیک ده راځئ زه پیر بابا کې یم او د مازدیګر د مانځه ټیم و نو دا تاسو لیدلی شئ موږ پیر بابا جومات ته رادننه شو پیزار مې وخت کو او ځان مې تیار کو حالانکې د مازدیګر د مانځه ټیم و خو زاهد او امجد هم په دې ټایم کې راورسېدو. موږ ورسره سلامونه وکړو او زکریا هم په پیر بابا جومات کې موجود و نو هغه هم راغی او حسین فرمان عالم سات راکړی و نو په دې کې مسعود د بټۍ نه راورسېدو هغه هم زموږ سره سلامونه وکړو او بیا مې ورته ویل چې د مازدیګر د مانځه ټیم دی مونځ به وکړو او د هغې نه پس د پیر بابا مزار ته لاړ شو. خیر د مازدیګر مونځ مو وکړو خلک چې کوم دی د مانځه نه راووتو تاسو یې خپل کارونو طرف ته روان دي خو د پیر بابا جومات دا نقشه ستاسو سره شریکومه کله چې تاسو رادن نه شئ نو دلته به تاسو ته یو بورډ راشي چې دغلته لنګرخانه د غریبانان مسکینان پکې روټۍ چې کوم دی هغوی ته پکې میلاویږي او هغوی خوري او بیا چې راشئ دلته یو مزار دی تاسو به اینئ دا د چړی بابا حضرت پاینده شاه بابا ورته هم یو چړی بابا باندې مشهور و چې دا د پیر بابا په نوسو کې راتلو او د پیر بابا د جومات باني ورته هم ویل کېږي ځکه چې د دوی په نګرانۍ کې د پیر بابا جومات بنیاد ایښودلی شوی او بیا دا جومات جوړ کړی شوی بیا چې کوم دی دا د پیر بابا جومات څه هند دی نور په پرېوتو او کسان لږ یو ځانه ویډیوګرافي فوټوګرافي کوله او ما وی چې تاسو ته د پیر بابا اندروني منظر هم وښیمه. نو خیر موږ د پیر بابا جومات ته دننه رالو کله چې تاسو دننه راشئ نو تاسو ته به یو سکون غونته کې میلاو شي او دلته به د عبادت هم مزه درکوي او بل د دې ځایګي دا نقشه چې کومه دغه ډېره زبردسته ده او دلته پکې تاسو لیدلی شئ توتکر کې پکې جالې جوړې کړې وي او د دوی اوازونه چې کوم دي هغه به تاسو له یو قدرتي سکون درکوي او عبادت به تاسو له د پیر بابا په جومات کې دننه ډېره زیاته مزه درکوي. خیر موږ بار ته راووتو میلمانه هم راغلي وو او ډېر په زیات ګڼ تعداد باندې او دا ملګري رالو موږ ستاسو ویډیوګانې ګورو او موږ د سره په ویډیو کې راولئ موږ ورته ټیک ته چپلې کېدی او په ویډیو کې به لازمي راشئ. بیا چې کله مخې ته رالو ملنګ بابا سره ملاقات وشو دا د الله په مینه مست خلک وي او ډېر خوږ انسان و. بیا مونږ د پیر بابا مزار طرف ته روان شو په دې لاره به تاسو مخې ته ځئ او دا ملنګان به تاسو له مخې له بیا درځي او دا ملنګان دلته ناست وي او کله چې تاسو د پیر بابا جومات ته ځئ نو دوه لارې وي یو د سړو یو د زنانو او مونږ د نارینهو په لاره باندې دننه شو. کله چې دننه رالو خلک راغلی و او دلته خلک چې راشي نو دلته دوه قبرونه دي خلکو ته دا پته نه چې د پیر بابا علیه رحمت قبر کم دی او د زوی قبر نو د لومړنی قبر چې کم دی دا د پیر بابا علیه رحمت چې د هغه زوی و حضرت سید حبیب رحمت الله علیه چې دا د هغه قبر دی او هغې سایډ ته چې کوم دی بیا دا د پیر بابا علیه رحمت دغه قبر دی او مونږ ولیدل دلته کسان لګیا وو تلاوت یې هم کو او چا ځانه دواګانې غوښتې. مونږ هم د الله تعالی نه د امت مسلمه دپاره دعا وغوښته او د پیر بابا جومات نه روان شو. کله چې روان شو دا دوکانونه چې کوم دي دا به تاسو له مخې درځي چې خلک پکې سوداګانې کوي او دا د پیر بابا جومات مخې ته ایریا ده. دا سړی وي چې ما په کیمره کې راوله ما یې بلکل به پکې راځي او زما ګاډی پکې راغلی ما یې بلکل راغلی ده. بیا رالو چې هم وسکو او زاهد دې ته هم وي چې نه روټۍ ته به ایسارېږئ او بیا به ځئ خو نه دوی وي چې څه کارونه دي خو اجازت مو نه ورکړو خو سړي زورور شو او اجازت مو له ورکړو ځکه چې اجازت مو نه ورکړی نو بیا خفه کېدو وي کارونه رانه پاتې کېږي او موږ ورته وي ځئ د الله په امان او ګاډی سټارټ کړو او جوړ طرف ته چې کوم دی روان شو. امید ساتم دا ویلاګ به ستاسو خوښ شوی وي او دا ویلاګ چې کوم دی د خپلو ملګرو سره هم شریک کړئ او که زموږ دا پیج هم فالو کړی نه دا فالو کړئ لایک کړئ او د دې نه علاوه که ټایم در سره یوټیوب در سره هم سبسکرایب کړئ.